السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو کتونکو لیدونکو دا ټیم کې مونږ ناست یو په پاس د غار سور چې کوم اخیری ټاپ غونډې د پاغي باندې زمونږ سره دا ټیم کې زمونږ ګران رور شیر محمد مکی صاحب چې تقریبا دریم کال دی د خیر سره په مکه مکرمه کې دویم کال دی ماشاءالله. هغه سره راغلی مو ته نن لګ د غار سور چکر راکا د راځه چې بو دې زما نو په سلور پینځو د مور او خطلو ماشاءالله تقریبا یوې غنټې نه زیات ټیم مو پکې واغسته او اوس چې د ماشاءالله دا ټیم کې پاس راغتلو ها غارونه او هغه کم مزلونه چې زمونږه خوږ پیغمبر او ورسره د هغه خوږ ملګری او د هغه صحابي صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ کړو نو هغه لارې الحمدلله کراس کړو هغه زینو تم ځان را ورسو. حیران دایمه چې مونږ ورته خالی وجوده نشو راختلی او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه چې د زمون خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په خپل وګو باندې راخي جوړې دي نو زه د ما د سمج نه بالاتر خبره ده حد محبت دی واقعي دا تاسو ما تقریبا ویلی مو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله د الله جل شانه د طرف نه د امر وشو چې تیار اوسئ کله هم د هجرت حکم شي راتله نو قاین نامدار علیه الصلاه والسلام خپل خوږ مرګري او خلیفہ بلا فصل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې تیار اوسئ الله جل شانه کله هم د هجرت سفر لپاره حکم شي کوله. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د هغه ورځ نه هر دم تیار او وفادار مو بیا په هغه شپه باندې چې کله الله جل شانه حکم رالو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مروه د گیټ نه چراوزي د 25 نمبر گیټ نه او خلاص تا راتاو شي د 22 نمبر او د 25 نمبر په گیټ په مېز کې لګ مخه ته چراشي د ابو جهل حمامونو د مخه ته لګ باندې داسې چت جوړه دا د ام خدیجه رضی الله تعالی عنها کورو دې ته دارالهجره وي په شپه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ځکیو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په خپل ځبان دي سملو امانتونه هغه تاواله کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه زینه وته شرکه مکه چې وته وي د 8 نمبر د 4 نمبر حمام او د 6 نمبر حمام په مېز کې بلډینګ د شرکه مکه وته وي په دغه ځبان دی غارو په دې غره باندې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کورو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا خپل سخر کور ته ورسېدو نو ابوبکر صدیق دروازه لا نو بجاو کله چې هغه دروازه کوله کله چې هغه حد محبت ته سره وګوري کنه دروازه کوله وکړه نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څنګه لکه زما د आवाज نه بغیر دا دروازه کوله وکړه چې زه دا ورځ نه تیارې ما کله چې تا ویلو چې سفر حکم شي راتله ما ول داسې نه چې زه د پادشاه رسول الله صلی الله علیه وسلم زما ګټ ته ودرېږي نو زه شپې نه مو د شوي د محبت وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته ویل چې لکه دا څنګه ته پته ولګی چې زه راغلی یم او ستاسو خوشبو نه ماته پته لګیږي. سبحان الله دا خوشبو الحمدلله ما په خپل دغه خوشبو په ما لګېدلې ده او اوس سره باندې دې 13 میاشت کې یو ویډیو مې کړی و په ما باندې په کوم ځای کې په غار سجده په مدینه منوره کې بالکل ما کتلې ویډیو الته کې چې څنګه لاړ شي الته کې هم زمونږ د خوږ جانان د وجود د خوشبوې بین په پتا باندې ضرور لګي هغه خوشبو بل ځکه نشي ملاوي دي ته محبت به خامخا لګيږي او الحمدلله هغه خوشبو مونږ محسوس کړی دا او الله پاک دې کې چې مونږه د خپل خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې روان شو خو دغه نو بیا چې دی پس دې زینو ته دراتګ څه پوزیشن هغه کې سم لګ بیان کړي نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د سفر نه مخکې چونکې په دې لارو باندې تل او دا اندازې لګولې وځکه چې هغه تر سفر او د حضر مرګ وي ثاني اسنین هما فی الغار ان دې غار ذکر په قران پاک کې شوی دی دا غار دی چې قران پاک ته ذکر کړي الله جل شانه ذکر کړي دی ابوبکر صدیق د لارې کتلې وي او دا بالکل د مدینه مخالف سمت دی او به وی الحرب خدعه جنگ یو دوکه ده نو کفار لا دوکم ورکول چې کفار ول د مدینه په لور تللی دي ابوبکر صدیق او رسول الله صلی الله علیه وسلم به ناشنا ترتیب کوون کیو هغه په دې سیډ باندې رااله شارع هجرت ورته وي کبوتر چوک نه چې ابراهیم خلیل روډ ته به ګس لاس باندې کوم روډ دی هغه روډ باندې دل تر ورسېد رسول الله صلی الله علیه وسلم په پنجو باندې راته دا پنجې دا به لګولې د دې وجه نه چې دا خپې ډېر منورې وي او په کوم ځای باندې چې خپل خپل لازم کې وي د خپې پرنټ چې دا غاغستو نو هغه د دې وجه نه چې کفار و دغه خپې پیژندله نو هغه په پنجو باندې رالو او کله چې دی غره یخ تر ورسېد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بیا په خپل وګو باندې کینو او د څومره وګت سفر دی چې موږ تقریبا ګټې نه نیمه ګنټه هاوشا کې د ګنټې نه زیات تر یو نیمه ګنټې پورې چې دی موږ په لکه داسې غټه دمم پکې نه ده کړې حالانکه اوس سیړې جوړې دي سوچو کې هغه سره سیړې نه وي سیړې نه وي دغه څه کانی دي تیره سہولیت نو مونږ لارې باندې وبس کړې د وګو مبارک دي الحمدلله کله چې راورسېد کنه د خصوصي واقعیا دا غار دی یو دا غار دی یو دا د دواړو باره کې خو بهرحال دا چې کوم شاته غار دی هغه وخیو
په دغه ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم لاندې په دمه باندې کو په خپل باندې غار ته ونوتو نو کله چې ونوتو نو په خپل کورته باندې خپل پټکی باندې غار را صفا کو او چې کله کورته سری کله په سرو کې خود را واپس بهر راوت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې جسم ته وکاته نو ته ویل چې ستا کپڑا څه شو پګړې دې څه شولا هغه راس ته لاس کو کنه نو چې رسول الله پیغمبر باندې سرو کې مې کې خود چې خزنده درینده راونه وځي ته تکلیف نه رسي رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا دوا وکړه چې الله ابوبکر زما د جنت ملګری کی سبحان الله جبرائیل امین علیه السلام رالو او دا زیره ورکو چې ستا د جنت ملګری ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ شو یعنی په دنیا کې د جنت زیری هغه سړی ته ورکړل شوی دی نن دا غم دشمنان را پاسيږي او هغه باره کې سو هغه سړی چې قران د چا ذکر کړي هغه سړی چې دا لور د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوندۍ کې هغه سړی چې پیغمبر علیه السلام ویلي دي چې زه د هر چا احسان بدله مې ورکړی د ابوبکر صدیق بدله به احسان الله جل شانه ورکړي هغه سړی ما دا هم اوریدلی دي چې د قیامت په ورځ باندې خو الله تعالی ډیر غوسه وي په جلال کې وي او یو پیغمبر به هم حساب کتاب ته نه ورلمبي کیږي بیا به چې دی زمون خوږ پیغمبر چې دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وړاندې کی د الله تبارک وتعالى غصه به چې دی دغه ټیم کې کنټرول شي بهشکه ابوبکر صدیق همداسې صحابي دی چې دا اعزاز مغه حاصل دی چې کله د مخکې شي الله جل شانه وایي چې هغه سړی را مخکې کو چې د سره حساب کتاب نه کیږي او حدیث ته کنه چې سره حساب کتاب وشو نو هغه فهلک هغه هلاک شو نو د دې وجنه ابوبکر صدیق داسې سړی دی چې هغه سره حساب نه کیږي الله دې مونږ سره چې د حساب کتاب ومکړي کی او صدیق د صداقت او د عمر عدو انصاف بلال د اذانونو هغه وار کله راځي او آقا مې د دنیا ته بیا دوبار کله راځي ماشاءالله سبحان الله په دې کې یو مشهور واقعه تیر شوی تاسو اوریدلی به می په دې غار کې یو مارو چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ داسې ناست او آپ صلی الله علیه وسلم ځکه سیرت نه سنه سبا د علماء نم چې اوریدلی دي هغه دغه نقش نشم جوړولای څنګه چې ابوبکر صدیق جوړ کړو خو بهر داسې ښکاری چې داسې ناسو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د اثر مبارک په دې باندې خو نو د دې په پتونی سره خوي او داسې لکه چې د خپې داسې غزولې و او په یو سوري باندې د خپې دغه سیخي وي او غمار راغلی ټکی ورکړي نو دې ځکه علماء سوي وي مار چیچل چې دی کنه د فطرت دی مار چې کله څوک چی کنه دغه فطرت دی د مار کار دی هغه چیچل کوي لیکن د دې مار باندې کې علماء وایي چې د مار فطرتن چیچل نو کلی دی احتجاجن کلی چې ټولي سړی وته بندې او دا اخیری سړی و نو دا ټاکو چلاو چې دا ز راشم نو هغه مار چې دی زما سار بجلیګر مولوی سره چې دا د موسی علی السلام د عیسی علی السلام د زمانه عیسی علی السلام د زمانه نه چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په انتظار کې دی غار ته راختلی بهشکه او انتظار یې کاو چې اخیری زمانه پیغمبر بدلته او زبر هغه د چهره دیدار وکمل کړه سبحان الله زمونږ رسول صلی الله علیه وسلم داس یو عظیم پیغمبر او چې انبیاء به دا خواهش کاو عیسی علی السلام لګا دا خواهش کړل چې الله زه د اخیری پیغمبر چې دغه امتی جوړ شم نو هغه به دا سوال کاو نو ډیر لوی درجه ورکړي والله بل مدام اوریدل چې اصحاب کرام رضی الله تعالی عنهم ته وی چې زما رونه کم دي نو ته ویل چې رسول الله چې مونږ یو څنګه هغه ته چې تاسو خو زما ملګری یې رونه زما هغه دي چې زی نیم لیدل په ما ایمان اور هغه مونږ یو الحمدلله او د ګوره یو حد درجه محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم امت سره سو کله چې معراج په سفر باندې لاړو پیغمبر علیه السلام کنه نو سی وکړو السلام علیک ایها النبی الله جل شانه پر رسول الله باندې سلام واچو نو سلام مطلب دی چې پتا باندې زما سلامتی شي الله خو خپل سلامتی ذات دی نو په جواب کې به وعلیکم السلام نه وایي څوک نو په جواب کې هم د الله سلامتی په ځان باندې اخلي ال رسول الله سوي الله سلام وکړه السلام علیک ایها النبی رسول الله والسلام څنګه اخلي السلام علینا الله ستاسو سلام دی صرف په ما باندې نه علینا په ما باندې او زما په ګناهګار امت باندې ځانې زمنګ د ګناهګار امت سره شمار کو خاله ګناهګار مې ولي ویلو ځکه چې نیک خلک ځان له ذکر کړي او علی عباد الله الصالحین الله ستاسو سلام دی په ما او زما په ګناهګار امت باندې او ستاسو سلام دی زما د امت عباد الله الصالحین په نیکو خلکو باندې اوس نن د ملک سره کېنه د ام پی سره د ام ان سره د ډي سي سي سره کېنهګه خلک پلار مور ترور خور د کلی مسائل ته هېري هغه د الله په محفل کې ناشته الله جل شانو په دربار کې ناشته الته د خپل امت یعنی زمونږ ذکر کړي دي مونږ چې داسې چته کې یو هغه زه تلال شو کنه به د بي د ما په مونږ نه میریږي او بعضې موبایل سایلنت کو چیرې زمونږ د هغه کې ویډیوګانو کې د سیستم کې خلل را نشي او زمونږ هوک پیغمبر چې الله تعالی تعالی له د شب معراج پشپا نو والله علم چې دا د معراج په څومره وګدا و د دې سیس قسم ته هغه نشته دی د دې حساب کتاب نه دی معلوم د معراج د شپې چې دا څومره وګدا و ولې چې الله تعالی خپل حبیب ځان لغوختي په هغه شپه باندې نو مونږ چې دی مونږ ډیر
دغه خلک یو ډېر کمزوري او الله دې زموږ ایمانونه مضبوط کړي. نو موږ چې داسې یو ځای ته لاړ شو چې هغه داسې شخصیت وي، عظیم شخصیت وي، یا لږ شانته کې دغه وي، مالدار ګوټ کې وي دغه خبره بختي رحمانه، نو موږ بیا هلته کې موبایل سایلنټ کړو. موږ وایو چېره زمونږ دې گپ کې او زمونږ دې خبرو کې څه خلل رانشي. او زمونږ خوږ پیغمبر څنګه چې پې مونږ پناه لیدلې مخ مین یو ایمان هم پې راوړی دی، نو دغسې هغه هم زمونږ دپاره په لامکان کې زمونږ رب ذوالجلال ته زمونږ دپاره هغه ټیم کې مونږ یاد کړي. نو دې ځای کې هم چې دی زمونږ د پاره سوالونه کړي دي. درې ورځې تېرې کړې نو په درې ورځو کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم هر امت ګوره یو ټکی ته به تاسو به خبرې تاسې کوئ ځکه تاسې درځي قرآن کې الله جل شانه رسول الله دپاره یو ټکی ویلی حریص وایي حریص د حرص نه دی، حرص لالچ ته وایي، نو حریص وایي لالچي ته. نعوذ بالله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله لالچي ولې ویلو؟ دنیا د وجې نه دنیا د وجې نه ویلې به که نه هغه ته کفار مکه څه ویلې که ته څومره سره زر غواړې سپین زر غواړې باچایي غواړې درکوو دا کلمه پرېږدوه، هغه ویل نه پرېږدم. ښه د زنانه د وجې نه چې هغه نعوذ بالله طلب کوه د یو ښایسته زنانه، هغې ته ویلي ویل د مکې او کوم ګورنري دې خوښوي په هغې کې کومه زنانه ستا خوښوي هغه به تا ته به نکاح کړو، ته پرېږده هغه ویل نه. نو څه د وجې نه ورته ویلی دی؟ د دې د وجې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوم ځای کې په سفر کې په حضر کې په جهاد کې په میدان کې په کور کې ایون چې ما ولیدلي د علماونه چې د عایشې په بستر باندې به هغه ټایم کې به خپل امت نه هېراو او دا دعا به وغوښتله اللهم اغفر لامتي، الله زما امت وبخې. نو د امت د بخښنې لالچ د وجې نه ته حریص ویلی دی. بیا خو مونږ بخښلی شوي امت یو او زمونږ په بخښنه کې شک نشته انشاءالله الرحمن. خو که مونږ هم ځان سړي جوړ کړل او مونږ هم ځان کې حیا عزت پیدا کړ، مونږ هم مشر کشر او دین اسلام وپېژند، نو بېشکه چې زمونږ به هم زه جنت دی وي به انشاءالله. بالکل. نو چې هر ځای کې امت یاد کړی نو په دې ځای کې به هم امت یاد کړی. درې ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کېناسته، موږ به یاد کړي زموږ نه دې ځای ته راغلي زموږ دپاره دی. یو اهم پوینټ په دې ځای کې تاسو ته به زیاته پته ځکه راسې ګرځئ. ګورئ دا هغه څه وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د شاته وګورئ کلاک ټاور ښکاري، دې ځای کې پیغمبر علیه السلام طواف نشو کولی. نن د مکې ګیر چاپېره چې تاسې د عرفات د طرف نه راځئ یا د حوالې د طرف نه راځئ یا د حسیني هلته بورډ لګېدلی، هلته یې لیکلي دي نو انټري فار نان مسلم، یعنی د غیر مسلم دپاره مکې ته انټري نشته سره نه. څنګه چې چېرته رسول الله صلی الله علیه وسلم طواف ته نه پرېښودو هلته غیر مسلم انټري بنده شوله، د مسلمان داسې ګورنري جوړه کړله. دا د هغه محنت چې دلته رالو دې ځنه دا قرباني ورکړه هلته لاړو کفار پسې راورسېدو، تفصیلي واقعه ده ټولو کسانو اورېدلې علماونه. داسې سوچ دی که نه دی؟ تاسو لیدلي دا بورډونه د هغې بارے کې داسې تفصیل ووایئ. ماشاءالله ملګرو پروګرام به سر ته رسو ځکه چې ډېره ټیم یې وشو، ستاسو به هم دغه مختصر کوي در سره. نو ماشاءالله دا زمونږ د غار ثور دوره وه چې هم کړله ورته او پاس راغلو الحمدلله. دا غار ثور دی، دې ځای ته کیمره ورلاندې که او بیا دغه چې کوم دی دا غار دی دغه ځای ته یې ورلاندې که، دا خلک چې ورننوځي رانږدې که، دا غار ثور دی. بیا دا اخري ټاپ دی هغه مخامخ ونیسه، مخامخ کلاک ټاور دی، دا هم راجوخ که دا چې دی حرم مې مکی دی. او بیا چې دی هغه وګورئ دا روډ چې دی ډایرکټ لاندې راوړه ورته پکې دا یو ګاډی دی را زوم کوي، دا چې دی دا بیا روډ چې کوم غټ روډ دی داسې مکې ته تېنه لاره ډایرکټ تللې ده او دا ټول ښار چې دی دا د مکې ښار دی. دا موبایل راسې راته وکړه ماشاءالله دا د مکې ښار دی، وګورئ دی آبادي ته. دا زموږ د خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم محنت دی چې دلته کې اوس دغه امن ښار دی ته ویل کېږي او دلته کې چې دی ټول مسلمین آباد دي. دلته د کفارو انټري 1400 کاله وشو بنده ده، ممنوع ده. نو ستاسو ورور بلال اجازت غواړم، د لوی الله په امان.